جی بالکل دا عمله زه موجود یم چې کوم د پښتون په نوم باندې یو غټه جرګه انعقاد شوې دی په خیبر کې. دلته کې موږ راغلي یو، تاسو ګورئ چې په ګڼ شمېر په زرګونو په تعداد باندې دلته خلک راغلي دي د پښتون په نوم باندې. د دې ټولو وینا دا ده چې زموږ که د هرې پارټۍ سره تعلق وي، د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتو، خو دلته موږ صرف په یو اواز راغونډ شوي چې دا جرګه د پښتون ده. نو بس پښتانه راغونډ شوي دي، خپل فریاد دنیا ته بیانوي، خپل ستونزې او خپله غمیزه دنیا ته بیانوي، او په دې تمه راغونډ شوي دي چې کیدای شي دوی د دې دلته د راتګ د راتلونکي نسل لپاره یو ښه ژوند باعث جوړ شي. نو ولاده کی چې دا په خلکو د راتګ بای پروفیشن ډاکټر یم او راغلی د ثوابین یم، او جرګه خو بس دا دی چې څنګه دغه شوی د پښتنو حقوق دپاره زمونږ کوم وسایل دي هغې کې زمونږ حصه کمه ده صوبې دپاره، او کم جنرال اپریشنز وغیره کې دا کم ظلمونه وغیره پښتنو سره شوي دي، د هغې حقوق دپاره اواز یې ټول دي. نو دې کې مونږ خپل طرف نه پارټیسپیشن دپاره راغلي یو چې مونږ پکې خپل پارټیسپیشن. تاسو د پاڼې ډېره مننه چې تاسو دا څو ورځې زمونږ د بېوزله او عجزو غریبانانو او ظلم وهلو خلکو دا زمونږ خبرونه تاسو دنیا جهان ته رسوئ. ورونو، دا پاکستان غیر فطري ریاست دی. دا موږ د افغانستان نه انګریز را بیل کړو. پاکستان هغه قبضه به حال ساتلې ده. پاکستان چونکې غیر فطري ریاست دی، د پښتنو سره په دې څه کم اتیا کاله کې نادودې وکړلې. انګریز موږ دونه نه وژلي په 1.5 سل کاله کې چې په دې 20 کاله کې موږ پاکستان وژلي. انګریز په 1.5 سل کاله کې موږ دونه نه وژلي. د 1840 نه 240 نه د 1940 پورې دومره خلک نه وژلي چې څومره موږ پاکستان په دې کالو ډرامې موږ ته جوړې کړلې. زموږ وطن مکمل قبضه کړی دی، زموږ وطن نیولې دی. په 29 جون کې په بنو کې جرګه وشوه. پښتانه نه هندوستان غواړي نه پاکستان غواړي، آزاد پښتونستان غواړي. دا زمونږ قدرتي حق دی، دا زمونږ شناخت. بیا موږ په پاکستان کې شامل شو، بیا مارشالاګانو سره مخ شو، بیا د بابړې نه نیولې چې لا د پاکستان کال نو په سونو یې وجلي، دی را ځمکې نیلام کړي. بیا د هغې نه پسې په موږ اړ وسره نه ده کړې. دې حالت کې موږ دې ځای ته راورسېدو چې اوس موږ د نوي سر نه سوچ کوو. موږ غواړو د دې جرګې نه زموږ ټینګه مطالبه ده، هم پښتون ولس ته وایو چې موږ آئینسازه اسمبلي غواړو، داسې آئینسازه اسمبلي چې هغې کې حق علاحدګي وي، چې که موږ د پاکستان نه خفه کېږو چې موږ بیلیږو. د روس نه غټ بدماش نه و، لوی وطن ته نه و، خو آئین کې دا لیکو چې کوم قوم ته ځي د لیلن په شان د ستالن خلکو لیکلي وو، نو هغه ازادېدی شي. بل کال هغې 15 باچۍ جوړې شو، نه پکې مړي وشو، نه پکې ښه وشو، نه پکې بد وشو. بنګلادیش دا وخت په سوونو اربه ډالر ریزرو لري. په ټوله دنیا کې د ترکیې او د بنګلادیش عزت سیوا دی. په دې حواله هر دې پاکستان نه په 33 لکه موږ وایي زړې تجربې به نه کې، د سړي بچي شي، روغ شي، ټیک شي. زموږ وطن له چې خدای سره کړي هغه به د دې قوم اوځي کنه اوسېږي وزیرستان کې او وانه کې پاتې کېږي. او چېرته نن سبا روزګار ابو دبي کې مسافر پاتې کېږي، مسافر یو دوبۍ کې. دوبۍ کې ماشاءالله د دوبۍ نه د جرګې لپاره راغلي. او بالکل دوبۍ جرګې لپاره راغلي. ماشاءالله دا خو به سره ټیکټ میکټ به اغستې د پښتون کام خپل کار روزګار به پیدا کړي. د پښتون کام لپاره دای ستند دی، د موږ لپاره باید ټول پښتانه د خامخا راغلي، د موږ حق ته پر ځل زموږ. تاسو پوره سینوم دی محمد الله راغلی د دوبۍ نه وزیرستان سره تعلق لري او دې پروګرام کې شرکت لپاره په خصوصي تور باندې د دې ګوړیا نوم چې دی ایزا ده او د خپل بابا سره راغلی ده او په دې جرګې کې شریکه ده. د دې نه پته لګي چې پښتانه اوس هم هر قسم قربانۍ ته تیار دي او د هر قسم قرباني ورکوي، خو هغه امن غواړي، هغه چې خپل بچي هم موږ وراویستي شو دلته دغه کولی شو، خو چې موږ ته امن میلاو شي. جی بالکل دا و زما سره د بلوچستان زلوم نه راغلي پښتانه د پښتنو درد لرونکي په زړه کې هغې راغلي دي، هغې سره خبرې کوو. پوره تعارف راته وکړئ جي او د جرګې ته په کم نظر ګورئ څه به وایي. لږ تیز نحمده ونصلي على رسوله الکریم. موږ خو له ژوبه راغلي وو بلوچستان قبایلي سیمې نه. دغه د پښتانه درد د ځان درد لولو او د کومه جرګه چې اوس موجوده روانه ده دا به د پښتانه په هکله باندې ښې پرېکړې وکړي انشاءالله، او د پښتنو را روان چې کوم مستقبل دی دا به انشاءالله د دې جرګې په توسط سره انشاءالله ښایسته وي که خدای کول. چې پښتانه خدای ټول یو او په یو لار شو. دې پنجابیانو نه موږ ډېر تنګ شو، کله یو رنګ پالیسي کله بل رنګ پالیسي. د پښتون
اواز چې خولې اوچت کړي دا د ملک لپاره یو بهتر خبره ده. پر وګوره د پښتنو راغله راغله د پښتون نه راغله دلته نه څه امید لري چې آیا د پښتنو مسلې ان شاء الله ټول باندې چې مشتري یو اتفاق پښتانه به یو اتفاق سره کړو دا به ټول یاد کړي.